که چېرته ته غواړې چې په امتحان کې را کامیابي حاصله شي، تا امتحان وفاق المدارس دی، مدرسې دی، د کالج دی، د سکول دی، هر امتحان شي. امتحان کې چې کله کښېنې پرچې ته نو دا بس ته صرف یو څو الفاظ دي دا یا او ته بیا وګوره چې انشاءالله العزیز تا ته څومره پخو نمبرو سره ښه پوزیشن سره انشاءالله د عزت والا پوزیشن به درته حاصلېږي، د عزت نمبر او انشاءالله کله به هم تا ته ناکامي نه کېږي په امتحان کې. بس صرف دا یو څو الفاظ د پرچې نه مخکې لږ ځان سره یاد که او د پرچې نه مخکې دا یا او ته بیا ګوره چې څه کېږي امتحان کې. کله چې پرچې ته کښېنې، کله چې پرچه امتحاني حال ته لاړ شي او پرچې ته کښېناستې یا د پرچه نه ده کتلي، پرچې نه مخکې دا وکړه، ګوره 5 ګوتې دي او ته به دا ووایې بسم الله الرحمن الرحیم به ووایې او درود شریف هم وایې اول نو ډېره بهتره ده، ځکه هر عمل سره چې مخکې وروسته درود شریف وي هغې کې ډېر برکات نازلېږي. نو اول به څه وکړي، درود شریف، هر درود شریف چې ووایه یو ځل یا 3 ځله ووایه او بیا به څه وکړي، بیا به کاف ها یا عین صاد دی که نه، 5 الفاظ دي، 5 ګوتې دي، دې وړې ګوتې نه به شروع کړي، بندای به یو لفظ سره کاف ها یا عین صاد، دا به داسې بندې وي. اوس به یا کولاوی نه 3 ځله به صورت الانشراح وایه، 3 ځله به داسې به لاندې به لاس کېدی، دا نه چې تاسو داسې نیولئ ممتحن او چې کوم اګزامینران دی وي دا داسې کوي لکه داسې پټ لاندې کېده، دا تاسو ته تاسو د پوهېدلو دپاره د ما داسې نیولی دی که نه، تاسو به داسې دا بند کړی وي. او اوس به 3 ځله څه ووایئ، سورة الانشراح، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دا دی ووایي 3 ځله چې دی ووایي. اوس د کولاوېدو څه طریقه ده، بندېدلو تاسو 5 الفاظ ویلي، کاف ها یا عین صاد، اوس به 5 الفاظو سره کولاوېدل غواړي. اوس به ها میم عین سین قاف سره دا کولاو، ها سره وړه ګوته، ها میم عین سین قاف کولاو شول او بس بیا درود شریف اخیری کې وایه او انشاءالله العزیز ته وګوره چې څنګه ښایسته څنګه زبردست نمبراتو سره به انشاءالله تا ته کامیابي حاصلېږي. هغه پرچې که به تا سره غیبي مدد کېږي او ته به انشاءالله العزیز داسې نمبر اخلي چې خپله به هم ځان ته حیرانې، خلک به هم درته حیرانې، خپله به ځان ته ځکه حیرانې چې یاره زه خو دومره تکړه نه وم، دومره لایق او دومره قابل خو زه نه وم، دا دومره نمبر یې ما څنګه وایست، دا څنګه پرچه ما وکړه. نو داسې به تاسو ته انشاءالله پرچې اسانېږي. الله پاک دې موږ ته د نیک اعمالو توفیق راکړي. منځونه کوئ او دغه شانتې منځونه 15 وخته منځ قایم ساتئ او د رزق حلال طلب کوئ، د حرامو نه ځان ساتئ، د الله تعالی باندې یقین او اعتماد کامل ساتئ او د وظیفې تلفظ ټیک وي. بس انشاءالله العزیز ستا وظیفه به تیر به هدف کار کوي او انشاءالله موږ ته به هم دعاګانې کوئ او ستاسو د میټایۍ په انتظار به انشاءالله، ځکه چې تاسو ته به کامیابي حاصلېږي، ښې نمبرې به حاصلېږي او بیا به موږ میټایي خوروئ انشاءالله. الله تعالی مو خوشحاله ساته، الله تعالی مو دنیا او آخرت کې څومره مسلمانان چې دی الله پاک د ټول مسلمانانو ته دنیا او آخرت کې خوشحاله نصیب کړي، غمونه تکلیفونه مصیبتونه پریشانه دی الله لرې کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.